السلام علیکم ملګرو د اډیاله جیل نه یو ډیر خطرناک او یو ډیر خوفناک خبر مخې راغلی. دا خطرناک او خوفناک صرف او صرف د پی ټی آی د پاره دی، د عمران خان د پاره دی. څه خبر دی پاغه باندې کمپلیټ ډیسکشن کو. د عمران خان حواله سره هم څه اهم اپډیټس دي، نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د اډیاله جیل نه ډیر خوفناک خبر راغلی دی. د اډیاله جیل سره جفت درې غیر ملکی دهشتګرد گرفتار شوی دي. د اډیاله جیل ګردونوا کې درې غیر ملکی دهشتګرد گرفتار شوی دي چې دغه دهشتګردو سره د اډیاله جیل نقشه هم و او د سره اسلحه هم برآمد شوې ده. جی نو دغه دهشتګردو سره د اډیاله جیل نقشه څه کوي یا د سره وسله څه کوي. اډیاله جیل کې خو قید دی، نو عمران خان قید دی. نو دیږي کې د عمران خان د پاره دا یو بوري خبر کې دی شي، یو خوفناک خبر کې دی شي، د پی ټی آی د پاره خوفناک خبر کې دی شي. خیر زموږ د پاکستان ادارې هم دومره کمزوري نه دي، زموږ د پاکستان انټيليجنس اداره سپیشلی دومره کمزوري نه ده چې عمران خان پسې بسوک د بهر ملک دهشتګرد راځي او جیل ته ورپسې وردنه کیږي. دا خو بالکل امپوسیبل خبره ده. خو بیا هم د خوف خبره ځکه ده چې اډیاله ګردونوا کې دا دهشتګرد گرفتار شوی دي چې دا پاکستان نه دی، دا د بهر ملک دی، د کوم ملک دی لا پوره انویسټیګیشن مخې نه دی راغلی. خو خوفناک خبر دی چې لکه درې دهشتګرد راځي او سره د اډیاله جیل نقشه هم د نه اوس پراپر انویسټیګیشن کیږي. اینه پس په پته لګي چې د سره نقشه د څه لپاره و، د څه لپاره دلته دی راشي، اصله د کوم ځای نه راغلی، د چا په خله راغلی. پوره انویسټیګیشن چې کوم نه زموږ ادارې ته وسو کی نو الله به پوره اپډیټس راځي. خدا د خوف خبر صرف د عمران خان لپاره ذکر چې په دغه جیل کې اډیاله جیل کې عمران خان کې دی. عمران خان یو ځل بیا ښکارا کړه چې زه یو بهادر انسان یم او عمران خان ټول خطرات د پاکستان د عوام لپاره په خپل سر باندې اشتلي دي. عمران خان چې جیل کې دی لکه نو د هیڅ قسم ډیل تر اوسه پورې نه دی اکسپټ کړی. کچې د ډیل اکسپټ کولو دی او په خواره جیل نه راوته د سره چې کم خبرونه مخې راځي چې د لوي چې مطلب ته سیاست نه ځان هټاو کا پارټي بل چاله پرېدا بل ملک ته لاړ شانو. کچې دا خبره عمران خان منلی نو په خوا باندې بده د جیل نه رها شو چرته بل ملک لبتل خو نه. جی عمران خان په جیل کې د صرف او صرف د پاکستان غریب عوام د لپاره پاکستان کې آئین نافذ کېدو د لپاره د نه علاوه د عمران خان په فیم باندې کوم خبرو کو. د عمران خان په پاکستان کې یو واحد داسې هستی ده کده په لایو شو کې ممکن نو د کروڑونو روپۍ ګټي. جی د صرف ارس پرېدا چې شوګان موګان یار څه پرېدا چې صرف د کرکټ کمنټري د کوله په آی پی ایل کې په پی ایس ایل کې آی پی ایل کې د کرکټ کمنټري په منډه ملاويږي. جی آی پی ایل کې پی ایس ایل کې بیگ بیش کې دی لیګونو کې د کمنټري کوله نو د کال چې کم ګټلې کنه نو د په عربونو روپۍ د کال ګټلې. تاسو له علم نشته چې څومره روپۍ د کرکټ کمنټیټرز ګټي. او بیا عمران خان خو یو مطلب تاسو له الریډي علم د چې هغه کرکټ کې څومره شهرت لري، کرکټ څومره غټ پلیئر او دغه څومره غټ ریسپیکټ ته په بهر ملکونو کې څومره یو غټ ګریټ پلیئر دی. هغه الریډي تاسو له دغه حواله سره الریډي انفارمیشن شته. تاسو خپل سوچو کوي چې هر څه پرې خو دي او په جیل کې قید دي نو دا چا د پاره قید دي. تاسو را سره خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ چې عمران خان دومره په ځان باندې سخت دی چا د پاره تیری. خپل رائے را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.